د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل هر امتی ته ارشاد دی اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه سيزونه د پنځونه مخکې غنیمت وګڼه، حیاتک قبل موتک، ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه، وصحتک قبل سقمک، صحت د بیماری نه مخکې غنیمت وګڼه، وفراغک قبل شغلک، وزګارتیا د مشغولتیا نه مخکې غنیمت وګڼه، وشبابک قبل حرمک، ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه، وغناک قبل فقرک، مالداری د غربت نه مخکې غنیمت وګڼه. او بل حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، دو نعمتونه داسې دي چې ډیر خلق د هغې نه غفلت او دوکه کې پراته دي، الصحة والفراغ، یو نعمت صحت دی او بل وخت دی فراغت دی. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په جمع الجوامع کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ارشاد نقل کړی دی، هر ورځ چې کله نور راخیږي نو دغه وخت ورځ دا اعلان کوي من استطاع ان يعمل خيرا فليعمله فاني غير مكرر عليكم ابدا، که څوک طاقت لرلی شي چې نیکي وکړي نو هغه دې نن نیکي وکړي، نن ورځ تېرېدو سره زه دوباره بیا په تاسو باندې نه راځم، کم ورځ کم وخت چې تیر شي هغه دوباره بیا نه راځي، البته د هغه وخت د هغه ورځې د صحیح او غلط استعمال حالتونه فایدې او نقصانونه بیا په انسان راځي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ارشاد دی، فرمایي چې د زمانې دا گردش یو عجیبه امر دی، لیکن د انسان غفلت کې دا گردشتونه تیرول د دین هم زیات عجیبه دي. انسان ته د خپل عمر په هغه ورځ جړه پکار ده چې ورځ تیر شي او دی پکې نیکیونه کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بدا دعا غختله، اللهم انا نسألك صلاح الساعات والبرکة في الاوقات، ای الله موږ ستانه د خپل ژوند د ساعتونو بهتروالی غواړو او د ژوند په وختونو کې درنه د برکت سوال کوو. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ارشاد دی، الایام صحائف اعمارکم فخلدوها صالح اعمالکم، ستا د ژوند ورځې ستا د عمر پاڼې دي، دې ورځو دې د عمر پاڼو ته ښو عملونو سره دوام ورکړه، دا پاڼې د عمر ښو عملونو سره شنې وساته. حضرت امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې ما د صوفیانو په مجلسونو کې ډیره موده تیره کړه، ما د هغې نه دوه خبرې زده کړې، الوقت سیف اقطعه والا قطعک، وخت دواړه طرف ته تیره توره ده، ته دا په عمل کې استعمال کړه، ورنه که ته غافله شوې نو دا به تا پرې کړي. دویمه خبره مې دا زده کړه چې د خپل نفس حفاظت کوه او په ښه اعمالو کې مشغول ساته، ورنه دا نفس په بیا تا په خرابو کارونو کې مشغول کړي. د هارون رشید بادشاه رحمت الله علیه په زمانه کې یو کس دربار ته حاضر شو او د یو حیران کن کرتب خودلو اجازت وغوښتلو، اجازت ورته ملو شو، نو هغه دربار کې د فرش مینس کې وستن د ګنډلو خوخه کړه او نورې څو ستنې واغېستې، څه فاصله کې د هغې ولاړې ستنې نه ودرېدلو او داسې کمال سره هغه ستن نشانه کړه چې د دربار حاضرین حیران شو چې کله هغه د خپل لاس والا ستن سره هغه ولاړې ستنې داسې کمال سره وویشته چې هغه د ولاړې ستنې په سوري کې بل طرف ته ووتله او دغه شان لس ستنې مسلسل د ولاړې ستنې په سوري کې بل طرف ته وویستلې او ولاړه ستن ونه غورځېده. هارون رشید بادشاه رحمت الله علیه چې کله دا کمال ولیدو نو حکم یې وکړو چې دې کس ته 10 دینار انعام ورکړي او 10 کوړې ورله هم ورکړي. حاضرین دربار حیران شول چې 10 دینار خو د کمال انعام شو، خو د 10 کوړې د څه خبرې سزا ده. لیکن چې کله د هارون رشید رحمت الله علیه نه تپوس وکړو نو هغه ورته په جواب کې وویل چې دا 10 دینار د ذهانت او کمال سره د نخې ویشتلو انعام دی، لیکن دا 10 کوړې د دې سزا ده چې د خپل قیمتي وخت په داسې کار کې لګولی دی چې د هغې نه دنیا کې فایده شته نه آخرت کې. نن غیر مسلمه مغربي ممالکو چې څومره ترقي کړې ده، ساینس ټیکنالوژي کې د ترقۍ مرحلې سر کړي دي، فلسفه او حکمت بلند مقام ته رسولی دي، د دې بنیادی وجه دا ده چې مغربي معاشره د هزارو خرابو باوجود د وخت
قدر کوي او د افرادو علمی صلاحیتونو په کار راوستلو موقع پیدا کوي. د علم او فن او حکمت د تلاش جذبه لري او مجموعي طور کامچور نه دي. د مغربي بدترین معاشري دا بهترین خاصه ده چې د وخت قدر ورسره دی او کامچور نه دي.